بسم الله الرحمن الرحيم. دغزي بيواينو ولا عكس للممكنتين ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة والعامتان عرفية عامة والخاصتان عرفية لا دائمة في البعض. خجي بیان د عکس شروع او پدې کې موږ د موجبات د عکس بیان شروع کړو، عکس مستوی او دا ویلو چې په عکس موجباتو کې د یولس قضایو موجهات او عکس راځي. باقي کې اولنۍ څلور چې وی ضروري مطلقه، دائمه مطلقه، مشروطه عامه، عرفي عامه. د دې څلور وړو عکس راتللو حینیه مطلقه او به ورپسې دوا قضیه مشروطه خاصه او عرفیه خاصه. دا غو دوړو کسرات له حینیه مطلقه لا دائمه او ورپسې پنځه قضایا وقتیه منتشره وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه او مطلقه عامه. دا غو کسرات له مطلقه عامه څلور واکسان راتللو، وقتیه مطلقه، منتشره مطلقه او ممکنه عامه، ممکنه خاصه. دا دو بیان راته وسکی چې د ممکنتینو نن سبق کې یعنی د ممکنه عامه او د ممکنه خاصه عکس ناراضي ورسېدلې نو وی ولا عکس للممکنتین. دومره خبره ده زمنګ ماتن دا د شیخ ابو علي سینا په مذهب باندې دی. دغه په مذهب کې د ممکنه عامه او د ممکنه خاصه عکس ناراضي. کني د فارابي په نسبت باندې د ممکنه عامه او د ممکنه خاصه عکس هم راضي او ممکنه عامه راضي ورسېدلې. اوس د دې فارابي او شیخ ابو علي سینا منځ کې اختلاف ولې د راضي نو دا چیړو یو پرې به ووري د فارابي په نسبت باندې د ممکنه عامه او د ممکنه خاصه عکس راضي ممکنه عامه فارابي میات کو او د شیخ ابو علي سینا په نسبت باندې د ممکنه عامه ممکنه خاصه عکس ناراضي. دا څه زموږ مصنف د شیخ ابو علي سینا په نسبت باندې د ماتن هغه په مذهب باندې دی ځکه ویل چې ولا عکس ممکنه دی. دیو منس کی کم اختلاف دی اختلاف بنیاد وایو چې ولې د شیخ ابو علي سینا په نسبانه ناراضي او د فارابي په نسبانه عکس راضي دي دواړو. نو تاسو توجه ده کنه نو مولوی صاحب یو څو اصطلاحات زده کو. یو وصف موضوع دا هغه لفظ تویل کی کوم چې تعبیر کوي د موضوع د افرادونه لکه کل انسانن کې د زید امر بکر نه تعبیر سو کوي کل انسانی نه کوي دته ویل کی وصف موضوع. دویم ذات موضوع ویل کی د موضوع افراد ہوتا لکه کل انسانن کې زید امر بکر دا ذات موضوع دی. دوش دریم خبره چې دا هغه دا دریم اصطلاح وصف محمول. وصف محمول چاته ویل کیږي هغه لفظ تا کم چې تعبیر کوي د محمول نه لکه کل انسان حیوانون کې حیوان لفظ چې دی دا محمول نه تعبیر کوي ته ویل کیږي وصف محمول. دا درې اصطلاحات موږ ذکر وصف محمول موضوع ذات موضوع او به ورپسې وصف محمول. به ورپسې دوه اصطلاحات نور ذکر یو تعقد وضع ویل کیږي یو تعقد حمل ویلې کی. عقد وضع ویلې کیږي وصف موضوع ثابت دل ذات موضوع تا او عقد حمل ویلې کیږي او وصف محمول ثابت دل ذات موضوع تا. نو عقد وضع ویلې کیږي وصف موضوع ثابت دل لکه کل انسانن کی انسانیت ثابت دل زید امر بکر تا او عقد حمل چاته ویلې کی وصف محمول ثابت دل ذات موضوع تا.
نو کل انسان حیوانن کی حیوانیت ثابت دل زید امر بکر تا نو کل انسان حیوانن کی زید امر بکر تا انسانیت ثابت دل عقد وضع حیوانیت ثابت دل عقد حمل ونه رسیدلی بے دا عقد حمل چې دی په دې اتفاق دی چې لکه عقد حمل یعنی وصف محمول ثابت دل ذات موضوع ته دا په مختلف کیفیتونو سره کیږي کله ضرورت وی کله دوام وی کله امکان وی او کله بالفعل دې اتفاق دی زدا شول په دې اتفاق دی چې لکه ذات موضوع ته وصف موضوع دا بالدوام او بضرورت نوي په دې کې اختلاف دی نو کم یو وی چې دغه دواړه نه نو باقی دوه پاتې شو نو شیخ بو علی سینوی چې عقد وضع یعنی وصف موضوع چې دا ذات موضوع ته دا بالفعل وی او فارابی وی چې نه جی وصف موضوع چې ثابتېږي ذات موضوع ته دا بالامکان وی ونه رسیدلې څه مطلب ابو علی سینوی چې کله ته عقد حمل کې محمول ثابته ذات موضوع ته دا ذات موضوع کې به وصف موضوع بالفعل فی الحال موجود وي بو علی سینوی کله چې تم وصف محمول ثابته ذات موضوع ته کل انسان حیوانن کې حیوان ثابته زید امر بکر تا نو په دغه زید امر بکر کې با بالفعل کل انسان د انسانیت موجود وي پوه نه شولې او فارابی وایي چې نه جی کله چې د وصف محمول ثابته ذات موضوع ته ذات وصف موضوع ذات موضوع ته بالامکان ثابتم کافی ده نو کل انسان حیوانن کی زید کل انسان کی ذات موضوع زید امر بکر دی کنه دغه تک ته حیوانیت ثابته نو انسانیت ثابته دل ورته بالامکان کافی دی پوه نه شولې خبره څنګه ایران ګوري نو وصف محمول کا ثابته بو علی سینوی ذات موضوع تا نو دغه ذات موضوع تبا وصف موضوع بالفعل ثابت وی فارابی وی چې وصف محمول ثابته ذات موضوع ته نو دغه ذات موضوع تبا وصف موضوع بالامکان ثابت وی تاسو ما ته وګ نه دی یو وران جواب راکې چې دوباره به وي ما و به رسیدې کنه یې پر دا وران جواب راکې پر توران جواب راکې ورسېدلې به کنه خجی پدې خو رسیدلو چاله فارابی په نظمانی وصف موضوع ذات موضوع ته بالامکان وی او د شیخ بو علی سینه په نظمانی بالفعل وی بدی ورسیدلو خدای راته وای چې شیخ بو علی سینه په نظم دی د ممکنو عام ممکنی عامی او ممکنی خاصی عکس ول ناراضی دا راته وسوایا اصل خبره خو بده کې روانه ده او د فارابی په نظم دی ول راضی نه پیږي ناراضی فارابی په نظمانی ول راضی اولغه بیان کو نو تاسو په محصورات اربعو کې موجبه کلیه روالی او ممکنه عامه کوي لکه کل جا با بالامکان کل انسان حیوان بالامکان ورا موجبه کلیه ده او ممکنه عامه کړله دا څه ده کنه نو فارابی په نظمانی اوس دا صحیح ده چې کل انسان حیوان بالامکان د دې مطلب دا دی چې زید امر بکر شاه کی چې انسانیت ممکن وي دغه زید امر بکر درې وړه یادو په دغه کې حیوانیت هم څه ممکن دي دا قضیه غلطه ده که صحیح ده دا صحیح قضیه ده چې زید امر بکر کې انسانیت هم ممکن دي ور سره حیوانیت هم ممکن دي بهرحال د انسان په دغه زید افراد خو ټول افراد خو لا پرې ده کم از کم دغه درې افراد چې زید امر بکر د انسان دی من حیوان صادق را لیکنه چې د حیوان په صادق را لې د چا مفراد شو حیوانم افراد شو صادق پر را لې نازک اقسم صحیح دی تراشه کنه که سیو کا چې بعض الحيوان بعض امق زید امر بکر یادو ودی پر لمه د حیوان افراد کړه بعض الحيوان او سپ انسان صادق کا شکل وصف کله چې محمول صادق راتله د موضوع په ټول افراد باندې نو کم از کم دغه
موضوع به صادق راضي دي محمول په بعض افراد خو صادق راضي کنه ځکه محمول خو موضوع په ټول راتللو نو چې موضوع په کوم افراد صادق راتللو انسان هغه کې زید امر بکر باغی من حیوان صادق راتللو نو دغه چا مفراد جوړېدل شي حیوانم نسوک هم به صادق راضي انسان هم به صادق راضي بس زید امر بکر دی یو پر انسان افرادم کړه حیوان په صادق راتلو بل پر به حیوان افراد کو بہرحال قضیم سیدہ اقسم سیدے نو کل انسان حیوان بالامکان سیدے او بعض الحیوان یعنی بعض افراد چه حیوان پہ صادق راضی چه زید امر بکر دی بالامکان پہ صادق راضی انسان بالامکان باقی من انسان هم بالامکان صادق راضی دا قضیه غلطه رکه سیدہ صحیح رالا نو عکس د ممکنی عامی ممکن عام مراله د شاب بنزمانی فارابی بنزمانی صحیح رااله ورسېده دا مسانه وا خبر دې ځکه دا چې د ابو علی سینا بنزوان دی د ممکنو عامو عکس ولې ناراضي نوای ورای هم دغه مثال روای لې کل انسان حیوان بالامکان نو فارابی مطلب فارابی وی شیخ ابو علی سینا وی دې مطلب دا لري چې کل انسان یعنی زید امر بکر د انسان چې څومره افراد دي چا کې بالفعل انسانیتو دا هو وصف موضوع ذات موضوع ته بالفعل ثابت وي نو کل انسان معنا هر غزید امر بکر سشمارا چا کې چې بالفعل انسان دی دا سیدا حیوان بالامکان هغه کې بالامکان حیوانیت دی نو دغه انسان په افراد باندې انسان بالفعل ثابت دی او حیوان په بالامکان دی دا سیده کنه او دو خبرې تاسو ته یاد دي یو دا د کله چې یو شی ممکن وي هغه د لپاره دا لازمه نه د چاري بالفعل وي کله چې یو شی ممکن وي دا خو څه لازم ور سره نه د چې هغه دی دا خبره زین کې ده او ور سره دا خبرم تاسو ته زده شکس قضیه سره لازم وي لازم صحیح شو نو سره شي کل انسان یعنی زید امر بکر چې بالفعل انسانان دي حیوان بالامکان حیوانات دي اوس د قرواله د قضیه د امر بکر او حیوان موضوع جوړه کړه هغه افراد یې کا یعنی کسي جوړ کا سب شي بعض الحيوان او بولسینا بنزمانی موضوع وصف موضوع ذاتی موضوع ته څنګه ثابتيږي بالفعل سب شي بعض الحيوان انسان د قضیه د امر بکر دي تاو ته حیوانیت ثابت کو بالفعل نو کس خود قضیه سره لازم وي نو معلومیږي به دا چې د قضیه امر بکر ته مخکې ویلو مخکې چې د حیوان ته ممکن دی او اوس وایو چې حیوان ته بالفعل دی نو امکان سره بالفعل لازم وي تا خو اگز جوړ کو اگز قضیه سره لازم وي نو تا ممکن سره بالفعل کېدل لازم کړه پتن لګي چې ورسېدای کنه دا څوک کوئی بوالی سینه لہذا د ممکنو عامو دا د ممکنی عامی خبره مونږ وکړله او ممکن عامه په موجهاتو کې د ټولو عامه قضیه ده چې کله د ممکنی عامی عکس ممکنه نه راتلله ممکنه عامه چې هغه عامه ده چې کله عام سلب شي نو خاص ورسره خپل څه کېږي چې کله حیوان نه انسان کېدی شي چې کله ممکنه عامه عکس نه راځي نو دا نورې به په طریقې اولا نه راځي خجی د ممکنی خاصه ولې ناراضي او یار ممکنه خاصه هم د دوه ممکنو عامونه جوړي چې دی ممکنه کس ناراضي نو د دوه هم ناراضي بدن لګي پوهه شو لیکل چې کله د ممکنی عامي عکس ممکنه عام ناراضي د عام نو د بقای قضایه به بیخي ناراضي ځکه چې عام سلب شي خاصم ورسره سلبي انتفاض عام چې مستلزم او انتفاض خاص لره خنو ممکنو خاصو غول ناراضي و یا خود دوه ممکنو عامونه جوړه نخو پی بوئی شو مجزی چاگو ورسیدلی بی راکوش عبارت تخا ولا اکسل الممکنتینی علم پویش ان صدق وصف الموضوعی صدق د وصف موضوع چلی علا ذاتی بذات موضوع بانی فی القضائی المعتبر پا قضائی معتبرو کی آغا قضائی چه معتبر دی فی العلوم پا علومو کی ان صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا بقضايا كم قضايا المعتبرة في العلوم بالإمكان عند الفارابي فارابي وي
دا بالامکان وی وصف موضوع ذات موضوع تا او بالفعل عند الشيخ شیخ بنسبانی وصف موضوع على ذاته دا بالفعل وی فمعنى كل جابا بالامکان دا موجبه کلیه دا او ممکنه عامه ده كل جابا مطلب كل انسان حیوان بالامکان نو فارابی وی د دې مطلب بدایي چې دا وصف محمول من ثابتو وصف محمول د موضوع هغه افراد ته چا باندې چې وصف موضوع بالامکان ورته ثابت وي دا څه ده کنه ابو علي سینا وی نه جی دا څه ده چې موږ وصف محمول بالامکان ثابتو ذات موضوع هغه ته چاته چې وصف موضوع بالفعل ثابت ده خیرم ده کنه فمعنى كل جاء باب الامكان على راي الفارابي دادا چن كل ما صدق عليه جاء هر غفر چاغه باندې جاء صادق راضي يعني وصف موضوع بصادق راضي بالامكان نو الت صدق عليه بالت محمول وصف محمول به صادق راضي بالامكان ويلزمه العكس اقسم لازم راضي بدغه وخت یا بدا شي او ان بعض ما صدق عليه با بعض غفرات چاغه باندې با صادق راضي بالامكان یعنی وصف محمول په وصف صادق راضي یعنی حیوان په صادق راضي خلمو کنا صدق علیه جا هغه باندې با وصف موضوع هم صادق راضي بالامکان رسبي وعلى راي الشيخ واورا معنی د کل جا بایات سته ګره جان مراد موضوع ده کل انسانین دی مطلب چې په کل سته مراد د انسان او دا په اصل قضیه کې موضوع ده او بان مراد محمول دی چې بس بان مراد حیوان دی چې بس قضیه کې محمول لنو ګوري کل جا باب الامکان فارابی شیخ بوئی د دې مطلب دا چې ان کلما هر غزیدا مربکر چره صدق علیه جا چا باندې چې انسان صادق راتللو وصف موضوع خو څنګه به صادق راتللو بالفعل به صادق راتللو صدق علیه با غمانه بابا صادق راضی با مطلب حیوان به صادق راضی بالامکان دا خو سیدا نو فیکون اکس وکس به راضی علی اسلوب الشیخ د شیخ په اسلوب معنی دا سی بشي په طریقه د شیخ بیا کس داشي چې ان بعض ما بعض یا غزید امر بکر چې صدق علیه با چاغه باندې حیوان صادق راضی او بالفعل په صادق راضی حالانکه مخکې مونږ ویلو حیوان په صادق راضی بالامکان او څه شو نو امکان سره بالفعل لازم وي حالانکه اصل قضیه سره خواکس لازم وي او امکان سره بالفعل نه وی لازم صدق علیه جاجا بصادق راضی بالامکان ولا شک ان ولا يلزم او هیڅ شک نشته چې لازم نه دا من صدق الاصل چې اصل قضیه دي صادق شي امکان والا نو حين اذن صدق لك سو قسم دي صادق راشي او شی دي بالامکان صادق وینو بالفعل هم صادق شدا لازم نه دا نو کدا کس په کار دي لازم وي خجي مثلا اذا فرض ان مركوب زيد بالفعل لك برو غریدارته مثال بیانې دا ما نو ویلې ساس توجه ده تاسو فرض کی زید فی الحال په اس سور ده په چا باندې سور ده زید فی الحال اس سور ده نو د فارابی بنظمانی موږ دا سی ویلې شمولې سی به دی هو غریدا اس ته زید په سور ده صحیح شو کنه او دا چې کوم دی خر ده بالفرض والتقدير وایو یار دا استه دا خر دے نو فی الحال زید 50 اور دے اسمانی نو موږ دا ویلې شو چې څه عبارت لیکلې کل حمار بالفعل هر غفر چې بالفعل حمار وی لکدا نو کوم خرچ بالفعل حمار وی مرکوب زید بالامکان هغه مرکوب د زید کې دلی شي بالامکان صحیح ده کنه فی الحال خسور بچا دے خو موږ څه وایو چې هر هغه فرد چې هغه فی الحال خروي فی الحال خروي نو ممکن ده چې هغه مرکوب د چا شي زید شي فی الحال خو مرکوب نه ده خو ممکنه دا پتن لګي پوهه شوي کنه اس زید سور ده په اسمانه نو موږ وایو کل حمار دا شي ده کنه کل حمار بالفعل هغه څوک چې بالفعل خر دی دا مرکوب د زید کېدل شي بالامکان صحیح شو اوس فارابی د شیخ په نسبت دا اکثر وباسه وسرانیږي څنګه
سمویل کل حمار بالفعل کنا مرکوب زید بالامکان وسی تا عکس کا سبشی د موجبی کلیه کس څوک راځي موجبه جزئیه کنا نو بعضو مرکوب زید بشي بعضو بالفعل ځکه وصف موضوع بالفعل ثابت دی سبشي بعضی مرکوب زید چې بالفعل چې مرکوب حمار بالامکان هغه حمار دی نو مرکوب د زید خو بالفعل څوک دی استه نو هغه حمار بالامکان کې دی شي نه پوهیږي نو موږ ویلو زید سور دی په اسماني نو دا قضیه خو ټیک ده چې کل حمار بالفعل چې څوک حماران دي مرکوب د زید کې دلی شي بالامکان بالکل صحیح ده چې دنیا کې څومره خریدي بالامکان دا مرکوب کې دی شي خدا سی ویل چې بعض المرکوب بالفعل څوک چې بالفعل د زید مرکوب دی نو هغه څوک دی استه او ته څه وې حمار بالامکان هغه حمار کې دلی شي حمار کې دلی شي او دا امدا مثال فارابي په نزو یې صحیح کیږي څه بشي کل حمار بالامکان چې څومره خریدي هغه مرکوب د زید کې دلی شي بالامکان بالکل صحیح ده راولټه کا بعضو مرکوب زید روالا بعضی مرکوب زید بالفعل مرکوب زید نه دی خواسته کم بعضی مرکوب زید چې بالامکان دي د دنیا څومره چې ټول یادو هغه حمار کې دلی شي بالامکان دا غلطه ده صحیح ده نه د فارابي بنظمانی صحیح شو اقسم صحیح شو تو ګورئ مثلا اذا فرض کل فرض شي ان مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس مركوب د زید دا بالفعل بند پچا کی فرس صرف فرس سور دے ناراضه وس صادقه دا قضیه چې كل حمار بالفعل مركوب زيد بالامكان ولم يصدق دا صادقه نه ولم يصدق عكس نه دي صادق او ان بعض مركوب زيد بالفعل چې بعضی مرکوب زید بالفعل چې د خو استه اده حمار چې بالامکان دا صدق کېدل شي نو مصنف ولی دي سی ویل چې ول عکس الممکنتین دي کې خو اختلاف ويجي هغه مذهب د ابو علي سینا غوړه کړلو مذهب د شیخ غوړه کړلو ورسېدي په کجی ولی غوړه کو تاسو لک ورو غوري وای ځکه عام عرف کې چې کله خلق موضوع وصف موضوع ذات موضوع ته ثابتې کنا نو بالفعل ثابتې بالامکان نه ثابتې خلق چې وای کنا كل اسود پلانې كل اسود به حکم لګی نو كل اسود نه څوک مراد وی څوک چې بالفعل اسود وی الکه ټول د شرط عجیب والا هغه دی مثال روټی لراش ټول شرط عجیب والا کم مرادی کم چې بالفعل شرط عجیب والا چې خو به کېږي چې اسما عجیب خیر الله پاک کوي هغه هم به شرط عجیب وي څو وخت پس نه به څه کې هغه هم فکر راولي او لا شوم نه دي تاسو دعا کوي چې الله یو کې وس بل امکان دي ان بل امکان سي کېدل شي نه د فارابي خبره کوالي به سي کېدل شي چې الله هر شرط عجیب والا هغه روټي لراځي نو به د میند د خېټو نه بمرادان کې راځي ما وګوره فالمصنف لما اختار مذهب الشيخ مصنف چې کله غوړ کو مذهب د شیخ اذ هو المتبادر زګه د متبادر په عرف کې او لغت کې نو حکم حکم ولګو بانه لا اکثر الممکنتين قوله تناقصان الدائمتان دائمه برلاکشي ومن السوالب تناقص الدائمتان دائمه مطلقه انتهي آسان دی لګي وایو کا صحیح ده کنه دا خبرونه سبقو نو په سوالب کې لا برو غوري جی موږ ویلو په پنځلس موجبات دي کغه موجبات کو نو په یول سو کیا کثرت له په څلورو کې اوس راځي دغه پنځلس موجهات کچره دا موږ سوالب کو نو په شپږو کې سره په کثر راځي او بقایا نه پاتې شولې هغه کې کس شپږ کم دي چې هغه کې کس راځي دو دائمتان دي ضروریه مطلقه دائمه مطلقه او د دې کس راځي دائمه مطلقه داس دو اولی د سی وی دی ضروریه مطلقه دائمه مطلقه دوا عرفیه اما مشروطه اما څو شوي څلور او مشروطه خاصه او عرفیه خاصه څو شوي شپږ دې شپږ واکس راځي باقی څوک پاتې شولې داغي ناراضي څلور په مسایتو کې پاتې شولې وقتیه مطلقه منتشره مطلقه
هم دغه شان مطلقه عامه او ممکنه عامه او څو شپږ پاتې شولې هلته هغو کې صرف 15 پاتې شولې ووی که نه دوو کې راتللو نو کم وقتیه منتشره وقتیه یو منتشره دوه وجودیه لا دائمه وجودیه لا ضروریه او ممکنه خاصه دې 15 نه راځي او دوه د بسایطو دي نو وو نه راځي څلور د بسایطو دي نو څو نه راځي اوس ټول نه راځي بهرحال شپږو ته اوس غوږ کېږئ ضروریه مطلقه دائمه مطلقه د دې دواړو کس راځي دائمه مطلقه دا زده شو دویم مشروطه عامه عرفي عامه د دې وکس راځي عرفي عامه دا هم زده شوله د ضروری مطلقه سالبي کلیه او د دائمي مطلقه سالبي کلیه اکس راځي دائمه مطلقه سالبه کلیه سالبي کلیه کس خو سالبه کلیه راځي کنه یادم دی دا خبر ور سره وي سالبه کلیه وي د سن شي شاذین موجبات ترال نشي څنګه وایو د ضروری مطلقه سالبي کلیه او د دائمي مطلقه سالبي کلیه کس راځي دائمه مطلقه سالبه کلیه مشروطی عامی او د عرفی عامی سالبی کلیو اکس برازی عرفی عامه سالبه کلیه زده شوله نو ته وګورئ ومن السوالب تناقص الدائمتان اکس برازی د دائمو یعنی دائمی مطلقه سالبی کلیه او د ضروری مطلقه سالبی کلیه څه برازی دائمتن مطلقتن برابر شي قصه ختمه کو داوا دی وکړه چې د سالبی کلیه دائمی مطلقه او ضروری مطلقه کس برازی دائمه مطلقه سالبه کلیه دا موږ نه منو نو موږ د معترض وې دا موږ نه منو تا دا داوا وکړه نو موږ ته جواب کې وایو چې موږ داوا کوو چې اکثر دائمه مطلقه راځي سالبه کلیه کته نه مانی نه به دائمي مطلقه چې څوک نقیض دی به مانی او د دائمي مطلقه نقیض څوک دی مطلقه عامه ده خود سالبی کلی نقیض موجبه جزئیه وي نو موږ وایو دائمه مطلقه سالبه کلیه عکس ته کدا نه منی نو مطلقه عامه موجبه جزئیه به منی او به ته د اصل سره ولګو د اصل سره ملګری کا د سلب د شیان نفسي په کې راځي نه پیږي پی لکه دې مثال لیتا سره خبر وګورئ بس د خبره مخ کې تیر شوی د اصطلاح تاسو پیږي ان شاء الله داسې مثال دی ګوره لا شيء من الانسان بحجر برورك لا شيء من الانسان بحجر بالضروره ضروريه مطلقه مکللا یا لا شيء من الانسان بحجر بالدوام دائما مطلقه مکللا نو من داوا کو چې دې عکس ده لا شيء من الانسان بحجر وکنا نو که سیدا شو لا شيء من الحجر بانسان دائما ځکه دائما مطلقه جوړو کنه لا شيء من الحجر بانسان نو اصل قضيه کوم یو لا شيء من الانسان بحجر دائما یا بالضرورت اصل قضيه وا عکس زوګراله لا شيء من الحجر بانسان دائما کدا نه منی نبی بردی نقیز منی هغه مطلقه عامه موجبه جزئیه به څه شي لا شيء من الحجر بانسان بزيبو بعض الحجر انسان بالفعل دا به وایو کنه اوس څه قضیه سره ولګا اصل قضیه څه لا شيء دا مخ کې خیر دا موجبه ده بعض الحجر انسان بالفعل ولا شيء من الانسان بحجر بالدوام یا بالضرورت د څه ده کنه نو اوس دا مینس کې د لری کا څو انسان د لری کا څو بعض الحجر انسان بيبسسو ولا شيء من الانسان بحجر نو دا انسان لري کا او موجبه او سلب او ایجاب کی اخص ارزل څوک وي سلب وي نتیجه د اخص ارزل تابع او کول او جزء کی څوک وي جزء وي موجبه جزئیه جوړ کړي دي بشي بعض الحجر ليس بحجر دا صحیح ده نه پیږي بعض الحجر ما خبره ټوله وایو کړ ان شاء الله چې ورسېدلې بي اوس به کتاب تر کو شو ته وره تناقصان دائمتان څه مطلب قوله ترکو شیخه ای الضروریه المطلقه والدائمه المطلقه تناقصان دې دوړو کس راځي دائمه مطلقه دائمه مطلقه راځي مثلا اذا صدق قولنا لا شيء من الانسان بحجر بالضروره او بالدوام
صدق لا شيء من الحجر بإنسان دائما دا سيدا كنا كذا نمني وإلا لصدق نقيده وبعض الحجر إنسان بالفعل دا سيدا كنا وهو ما لا سياسر سيولا قوا ينتج نتيجة بروزي بعض الحجر ليس بحجر دائما حف دا خلاف مفروض خبره ده دا ورپسې هم دغه شان اسانه ده وی مکنه دا ورپسې دا کوم چې روان دي ته وګورئ او تاسو ټول راي ده نو به مشروطه عامه عرفيه عامه د دې دوړو وکس راځي عرفيه عامه مشروطه عامه سالبه کلیه عرفيه عامه سالبه کلیه اکس راځي عرفيه عامه سالبه کلیه او د عرفي عامي نقيص څوک دی هغه حینیه مطلقه راکستا سوچي څوک حینیه مطلقه راشه اوس خبره وکا زمونږ دا ودا ده چې د عرفي مشروطي عامي او د عرفي عامي عکسته هغه عرفيه عامه دا ټکي ورسره به ووري د مشروطي عامي سالبي کلی د عرفي عامي سالبي کلیه عکسته دي عرفيه عامه سالبه کلیه دا کدا نه مني نبه د عرفي عامي سالبي کلی چې کوم نقیض یا به مني نو هغه حینیه مطلقه موجبه جزئیه نبه د اصل قضیه سره ولګو مشروطي عامي سالبي کلی سره حینیه مطلقه موجبه جزئیه ولګو سلب د شی النفسي براشي هذه مثال کی وایو ورا لا شيء من څنګه دي من الكاتب دا اصل قضیه دا ګرځولې کا وګورئ ته برو وګورئ دی لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورت یا بالدوام ما دام کاتبا بضرورت مشروطه ما به جوړ شي او که بالدوام کی عرفی عام اخر کې ورسره لګو ما دام کاتبا نو وګورئ ته کې ریخه لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورت ما دام كاتبا موږ دې دې عکس چې دغه عرفي عامه دغه څه دی لا شيء من ساكن الاصابع لا شيء من ساكن الاصابع بكاتب بالدوام ما دام كاتبا دغه دې کنه لا شيء من ساكن ما دام كاتبا ما دام ساكن الاصابع ما دام ساكن څنګه وایو لا شيء اصل قضيه لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالدوام یا بالضرورت ما دام كاتبا ندي عكس بشي لا شيء من ساكن الاصابع بكاتب بالدوام ما دام ساكن الاصابع دغه ده کنه کدا نه مني نو حینیه مطلقه به مني موجبه جزئیه غیر نقیص دینو عرفیه عامه کنه مني دا غیر نقیص مني دسی بشي بعض ساكن الاصابع تاسي ده کنه بعض ساكن الاصابع كاتب حینیه مطلقه یاد کړی وکنه نو بعض ساكن الاصابع كاتب حين هو ساكن الاصابع تاسي شو کنه اصل قضیه څه ولګوا نو دا ولو یا صغرای کا بعض ساكن الاصابع كاتب حين هو ساكن الاصابع تاسي شو او دا کبرا ور سره ورغوا لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع دا کاتب تکټ کا نسبت جوړ شي بعض ساكن الاصابع ليس بساكن الاصابع خلم ده کنه تو وره هي المشروطه العامه والعرفيه العامه تناقصان عرفيه عامه مثلا پیږي پی اذا صدق بالضروره مشروطه عامه به جوړ شي او بالدوام عرفيه عامه به جوړ شي لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا کچریدا صادق وي لا صدق بالدوام لا شيء من ساكن الاصابع بكاتب ما دام ساكن الاصابع او کدا زمنګ غنمني والا فيصدق نقيض وهو قولنا بعض ساكن الاصابع كاتب حين هو ساكن الاصابع بالفعل علم ده کنه بالفعل ورسخيره کې ولګي ځکه هینیه مطلقه ده او ما الاصل اثر سے ولګوا داسي بشي بعض ساكن الاصابع ليس بساكن الاصابع دا نتیجه به روزي کا حين هو ساكن الاصابع وهو محال دا خو محال لشي سلب د شی د خپل نفس تراشي بس بګو